بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام راتلونکي هفته کې زه یم نعیم الله یوسف زئی او په دغه راتلونکي هفته کې څه کېدی شي، سیاسي منظرنامه څه جوړېدی شي، په دې باندې به خپله تجزیه راکوي. زما ملګري مبارک علي صاحب ستړي مه شئ، ایاز صاحب ستړي مه شئ او حسن صاحب ستړي مه شئ. کتونکو نن چې موږ کومې خبرې کوو، بیا چونکې نن سبا چې کوم سیاسي میدان ګرم دی نو هغه د پی ډي ایم ورسز ګورنمنټ چې دي هغه معاملات روان دي. په کومه جلسه چې شوې وه پرون، د هغه جلسې نه بعد صورتحال په هغې ریاکشن د حکومت او نن بیا اهم میټینګونه شوي دي. د وزیر اعظم صاحب میټینګ شوی دی د خپل پارټۍ د مشرانو سره او د دې سره د حکومت د ترجمانانو سره. بل خوا په جاتی عمره کې د پاکستان ډیموکریټک موومنټ چې دی د هغوی اهم اجلاس شوی دی او په هغې کې الدو چې مخکې دغه څیزونه وو، دغه فیصلې وي، خو نن ول هغوی فاینل چې کوم دی نو هغه یو اخري شکل یې حتمي ورکړی دی او ویلي دي چې حکومت د 13 جنوري پورې مستعفي شي، یعنی یو نیمه میاشت ټایم دی او که مستعفي نه شو نو د 1 فروری نه به موږ د لانګ مارچ د نیټې اعلان کوو. خو د دې سره سره مولانا صاحب چې کله د میډیا سره خبرې کولې د 4 غنټې اوږد اجلاس نه بعد نو هغه دا هم وی کارکونانو ته دا اپیل هم وکړو چې تاسو د وس نه د لانګ مارچ لپاره تیاریان شروع کړئ. بلخوا وزیر اعظم صاحب چې کوم میټینګونه کړي دي نن او په هغه اجلاسونو کې هغوی په باقاعده توګه د پی ډي ایم چې کوم نریټیو ده، د پی ډي ایم چې کوم معاملات دي نو هغه په سختۍ سره د ټیکل کولو خپل ترجمانانو ته هم ویلي او خپل سیاسي مشرانو ته هم ویلي چې په هغې باندې سخت سټانس والي متحرک کېدو هدایت ورکړي دي. د دې سره سره هغوی دا ویلي چې دغه اپوزیشن هر څومره جلسې جلوسونه وکړي نو ان آر او ورته نه میلاویږي، کوم چې د وخت نه هغه د ان آر او خبره کوي د نه میلاوېدو او د نه ورکولو. داسې هغه دا هم ویل دي چې د پرونۍ جلسې نه اندازه لګېدله چې د پی ډي ایم بیانیه مکمله تباه شوې ده او د پرونۍ جلسې د پی ډي ایم او د اپوزیشن کمزوریانې چې دي هغه په ډاګه کړي دي. د دې نه علاوه چونکې دا د روټین خبر دی چې هر 15 ورځې بعد د پټرولیم قیمتونه چې دي هغه زیاتیږي او کمیږي خو ډېر کم خو عموما زیاتیږي. نو نن چونکې د پی ډي ایم د دغه جلسې یا د دې تحریک په تناظر کې حکومت له څه کول پکار دي هغه به زما ملګري وایي، خو زما خپل ذاتي خیال دا دی پکار دی چې هغه خلکو له ریلیف ورکول شروع کړي. نو د هغې ریلیف سره بیا د خلکو د پی ډي ایم سره څه کار دی، د هغوی د خپل کور د چولې سره کار دی. نو د پټرولو قیمتونو کې د زیاتوالي سمري چې د هغه لېږول شوي ده 2 روپو پورې د اضافې تجویز شوی دی. او که موږ وګورو دا ډیزل په سر په یو قیمت کې 6 روپۍ د اضافې، د پټرولو په قیمت کې د 15 روپو د اضافې. سبا له به وزیر اعظم صاحب چې دی هغه د دې منظوري ورکوي او سبا د شپې 12 بجې چې دي 12 بجې چې دي د هغې نه به دا عملي کېږي، نافظ کېږي. مبارک صاحب اول خدای پټرول بیا ګرانیږي په راتلونکي هفته کې ګران به شي که ګران به نه شي. او عموما خلک وایي چې د 10 روپو دوی وکړي نو چې 1 روپۍ د هغه سمري په دغه کې کمه کړي، چې 9 روپۍ زیات کړي او 1 روپۍ به کمه کړي نو وایي ریلیف به بیا هم ورکوي 1 روپۍ. ما په خیال مارجن شته د پټرولیم پرایسز کې د ریلیف ورکولو وګواړي، خو د هغې په مد کې لکه نور چې کومه امبیلنس دي هغه لکه په دې کې د پټرولیم پرایسز په مد کې هغه پوره کوي. ریسنټلی بلکې تیر کله نه چې دا حکومت راغلی دوی ته ډېر ښه پرایس باندې پټرول میلاویږي، آیل چې کوم دي په هغې کې د دوی ډېره زیاته ګټه ده. نو په هغه مارج کې د خیال تاسو ته یادي एकदम جمپ ورکړو چې بالکل 25 روپۍ پر لیټر یې سیوا کړو، کم کړي وو د کورونا د وجې او بیا एकदम لکه 25 لکه دومره په دې کې مارجن شته د آیل پرایسز کې. اوس انټرنیشنل مارکیټ کې لکه د کورونا په وجې باندې کې د خیال غونډ موومنټس ودرېدلي وو، غټې مشینریانې او جازونه او هر څه ولاړو، پټرولیم بالکل چا غستل نه. هغه خبره وي د اوبه ګرانې وي په سعودي عرب او په دغه آیل پروډوسینګ کنټریز کې چې کومه دي اوبه ګرانې وي او پټرول ارزان. په هغه ټایم کې لکه موږ ریلیف نه دی ورکړی ځکه چې نور امبیلنس په دې مد کې هغه برابرېږي. زما په خیال باندې دومره ډیفیسټس دي په نورو مدونو کې چې ګران به شي ارزان به زما ماته نه لګي چې لګیا به ما چې دا راغستو ټاپک لږ په دې دغه کې هم راغستو چې په دې حالاتو کې چې مطلب سیاسي موږ به وته انسټیبیلیټي طرف ته خدای دې نه کې خود سي معاملات روان دي چې پی ډي ایم کلنګ مار شروع کی کله لږ خلک هم راوځي د مختلفو ځایونو مسله جوړول شي. د چینو قیمتونه ارزان کړه په 115 روپیو او 82 روپۍ ته راکوس کړه. کله تاسو ګورئ راغې نه راغوخته کرشنګ هم شروع شول تخپل او بهر نم لکه امپورټ شول د هغې وجوهاتو وسره سبزیانې مبزیانې هم ارزانې شوې، خو لکه دا قطعا مطلب نه دی چې دا اصل مسله بیانې چې خونه شوه، خو مطلب دا د حکومت لخوا نه دی ریلیف ورکړی شوی. سبزیانې هم رالې مارکیټ ته او لکه چینی چې کومه دی په وافر مقدار کې دي نو هغه چې کوم خپل ټیکس هغوی کلیکشن دی هغه به هماغه رنګه دی څنګه چې و
څه ریلیف د حکومت لخوا یا د پی ډي ایم والا ما یو څو مشران اورېدل چې یاره دا که زموږ دا پریشر نه بلکې مفتاح اسماعیل لګیا څه ځای کې وایي چې یاره دا زموږ پریشر دی په دې وجه باندې دا څیزونه ما په خیال باندې د خان صاحب حکومت چې کومه دی چې د کوم ځای نه هغې چلیږي نه هلته دغه پریشرز د عوامو لخوا پریشرز وغیره هغه نه دغه کېږي نو زما په خیال باندې آیل قیمتونه چې کوم دي نو کېدای شي زه خدشه لرم چې په راتلونکي هفته کې زیات شي دا سبا بس راتلونکي هفته سره یا سبا د سبا به زیاتېږي 5 روپۍ جمپ او دا تیر 2 پیري چې دي هغه برقرار وساتل نو د ما خیال د هغې زور پکې ویستی کېدی شي. ګوره که تاسو وګورئ IMF نوې کنډیشنز لګولې دي او په هغې کې ټیکس ریونیو ټارګټ څه د کووډ د وجې څه د حکومت د خپلو غلطو پالیسیانو د وجې معاشي غلطو پالیسیانو د وجې او څه د سیاسي عدم استحکام له وجې او د سیاسي اپروچ د وجې د حکومت چې کوم اپروچ دی د هغې د وجې ټیکس کلیکشن خو مطلب هغه ټارګټ اچیو کول خو لري خبره ده مطلب هغه ټارګټ سره مونږ دا ټارګټ نیمې ته هم مونږ نږدې نه یو کوم چې د IMF سره اخیستې شوي لون کې زموږ شرطونه دي نو هغې فردر نور شرطونه دي چې ته به چونکې ټیکس کلیکشن کم دی نو نور به بجلی ګیس پټرول دا ډېر هایلی پولیټیکل شي هم دي خلکو باندې ډایرکټ د دې اثرات دي د دې حکومت د ټولو نه غټه ناره دا وه چې موږ به د امیر نه ټیکس اډو عمران خان ما ته یاد شي 126 دن درنه ما غونډه کور کړې وه په هغه ټیم کې زما ذمواري 126 په 126 دن په درنه کې وه کله چې عمران خان کو هره ورځ به دا خبره کېده آلموسټ کو تاسو د هغې درنې او د عمران خان سپیچز راوباسئ نو د هغه په سپیچز کې 50% دا خبرې چې غریب د امیر نه به ټیکس علمه او غریب باندې به خرج کېږي او داسې به نیم انکم ټیکس په بیري او د بیري جنرال سیس ټیکس ډېر ظالمانه ټیکس دی د بجلی او د قیمتونو د پټرول او د ګیس او دا ټول مثالونه یې موږ راکول نن چې په خپله ګورنمنټ ته هغه ته پته ولګي چې سیر نه څو پخېږي صحیح او هغه هماغه طریقې کوي بلکې د هغې نه ورس طریقې کوي کوم چې به زرداري صاحب ګورنمنټ کولي کوم چې به نواز شریف صاحب ګورنمنټ کولي د هغې نه ډېر زیات مطلب خراب انداز سره که یو بل هغې خو بیا هم څه نه څه پرفارمنس و روتلس انداز د روتلس بالکل د هغې د ګورنمنټ یو پولیټیکل ګورنمنټ و څه نه څه پرفارمنس یو سرکاري نوکرانو له تنخواګانې سیوا کولې انفلیشن یې کنټرول و حالانکې هغې ته چې کوم چیلنجز و هغه ډیر زیات انرژي کرایسس ټیرریزم د پټرولیم پرایسز او ایون په مطلب هغه چې په $100 باندې بیرل اغستو $137 باندې نو پاکستان کې په 2.5 روپۍ باندې لیټر پټرول خرڅېدل نن ته مطلب په $2.5 باندې او موږ باندې په 100 روپۍ پټرول خرڅي دیٹ از مطلب دا یو ډیر ظلم ښکاري ماته ټیک ده عوام به بوج وړي د ملک والا خو د ملک دپاره به څومره بوج وړي خلک بالکل عمده څومره پورې بوج وړي ځکه چې زه د بچي پنسل علمه زه ټیکس ورکوم زه چې کتاب علم زه ټیکس علم زه چې د مور پلار میډیسن علمه د هغې زه ټیکس ورکوم لایف سیوینګ ډرګس کې زه ټیکس ورکوم مطلب یو کین امیجن چې څه هم رالي او بیا د هغې باوجود هم بجلی کې ټیکس نه علاوه اوس قیمتونه سیوا کېدل نرخونه سیوا کېدل بیا د دې ګورنمنټ پرفارمنس مس مینجمنټ معاشي پالیسي بالکل ناکامه صرف او صرف یو پالیسي ده چې بس پولیټیکل اپوزیشن لا ګالم ګلوچ وکړه ګنده او هغې سره څه کار کېږي نور هم عدم استحکام سیوا کېږي د نیب کاروایانو سره چې هغې کومې کاروایانې وکړه تر اوسه پورې هېڅ چا ته بغیر د نواز شریف د کیس نه علاوه تاسو ماته وښایي د نیب په کوم کیس کې سزا ورولې شوې ده د نواز شریف په کیس کې سپریم کورټ 2-3 میاشتې ټایم ورکړی چې تاسو په دې ټایم فریم کې هغه د سزا واوروئ د هغې نه پس تاسو ماته ووایي 2-3 کاله د ګورنمنټ شو کیسونه دي تاریخونه دي کیسونه دي تاریخونه دي درخواست ورکوي چې زموږ لایف قوم ته وښایي بیا هم هغه پولیټیکل وکټمایزیشن هغه پولیټیکل کوورشن نن عمران خان تاسو د خبرو کې وي چې عمران خان وي چې مؤثر طریقې سره نو پته نه چې مؤثر طریقې سره کاونټر کول نو څنګه دا همدغه خبره د دې پټرول چوکي دا خو 15 ورځې بعد زیاتېږي او کمیږي د دې راغستو مقصد مې دا و چې نن کم میټینګ وشو پرون کومه جلسه شوې ده نو په دې وخت کې د حکومت له د څیزونو مینج کولو واقعي چل نه ورځي او مینج کول نه غواړي په دې سره خو به خلک نور خفه نه شي نور به اینګر زیات نه شي په خلکو کې ګوره دا د نیم لکه ټیکنیکل خبرې خو مبارکه موکړلې او ایاز موکړلې د دې یو پولیټیکل اسپیکټ څنګه چې تاسو سوال کې دغه دی لکه دا به د دې هفتې غټ خبرې چې یاره که فرض کا دوی دا وایي چې 5% یا مور دین 15% یا 15 نه زیات دا سیوا کېږي دا به یو غټ خبر وي او د دې یو
امپیکټ وي ځکه چې پټرول شو یا آیل شو هغه د ژوند د هر یو دغه سره دا چې کوم ځکه چې ستا بجلی په اثر پرېږدي ټرانسپورټ باندې هم اثر پرېږدي پرایسز باندې لکه الریډي انفلیشن چې دی لکه ګراني چې ده هغه ګرانه ده دې سره به نور هم دغه کېږي کوم پورې چې تاسو دا خبره وکړه ما په خیال دې نه دا اندازه لګي چېرې حکومت چې کوم دی د اپوزیشن د شور باندې څه دومره خاص مو شوی نه دی څه اثر یې پرې نه دی شوی ځکه که حکومت یا سکیری وي یا چې کوم دی ورسره دا غم وي چېرې دا به زموږ خلاف پبلک کې چې کوم دی استعمال شي نو ما نه به وکړي لکه مینیج کړی به وه ځکه چې خزانه کې خو تا سره کافي دغه شته او لاس دوه پیرې مینیج هم شوه مینیج کړی به وه خو دې مطلب دا دی چې حکومت یو دا خبر ده بله دا ده چې که تاسو وګورئ پی ډي ایم چې کوم دی پرون د هغوی لاس جلسه وه نن آی تھنک چې نن د هغوی لاس پریس و بل به کېږي د فروری په دغه باندې یکم باندې به دوی ډیسایډ کوي بالکل سرباره یو نیټه به اعلان کوي چې مخکې د لانګ مارچ په مارچ کې به مارچ کوو او که نه د دې مطلب دا دی چې حکومت سره اوس هم 15 ورځې د دسمبر او یو میاشت چې کوم دی د جنوري چې کوم دی دا سپیس شته چې په دې کې به پی ډي ایم چې کوم دی دوی به لوکلایزډ کېدای شي میټینګز کوي لکه جلسې به کوي خلک به اعتماد کې اخلي دغه لپاره کراچۍ کې سکر کې مردان کې بنو کې کوم چې دوی اعلانونه کړي دي بالکل خو هغه به ډېر لوکلایزډ وي د هغې به دونه میجر امپیکټ نه وي نو زه دا ګڼم چې یو دا بله خبره دا ده ما ته ښکاري داسې ان میبي چې دا حکومت رانګ پرسپشن وي میبي چې دا وي ټیک وي ځکه چې پرسپشن باره کې ته غلط او ټیک نشي ویلی دس از هز پرسپشن چې د لاهور جلسې چې کوم دی په ځای د دې چې دغه بولډ کړي پی ډي ایم حکومت ښکاري داسې چې لکه د نمبرز گیم کې چې کوم دی حکومت چې کومه نریټیو بیلډ کړله یا حکومت چې کوم منسټر لیول باندې یا گورنمنٹ الاینس چې کوم دغه الایس چې کوم دغه جوړ کړه د هغې نه ښکاري داسې چې حکومت پی ډي ایم انډر پریشر راوسته چې یاره ګینې ستاسو هغه نمبرز چې کوم تاسو وې لاهور چې کوم دی ګوره لاهور د پی ایم ایل این نرو سنټر دی بالکل او اوس هم 70-75% پی ایم ایل این و خلکو دا ګڼله لکه کیدای شي کیمرې سنی خو ولي یا خو خلکو دا ګڼله چې څومره توقعات وو لکه یا به دا وایي چې د خلکو توقعات ډېر وو صحیح لکه دا هم یو خبره کېږي چې خلکو لا دومره های ایکسپیکټیشن نو ساتل پکار خو بیا هم که تو ګورې د پیپلز پارټۍ او د پی ایم ایل این جاینټ جلسه که په لاهور کې کېږي نو د هغې نه به توقعات نیچرلی های ځي په دې ګراؤنډ باندې مولانا ډېره غټه جلسه کړې وه هم په دې ګراؤنډ باندې په دې ګراؤنډ باندې نواز شریف غټې غټې جلسې کړي دي په دې ګراؤنډ باندې عمران خان تقریبا عمران خان هم کړي دي نو د خلکو دا توقعات وو چې یاره پی ډي ایم به خاص کر مریم نواز ځکه چې د دوی دپاره دا داسې وګڼه چې د لاهور جلسه د پی ډي ایم دپاره یو لانچینګ دغه و نو توقعات یې ډېر وو نو د هغې په وجه باندې زما خیال دا دی چې حکومت چې کوم دی لږ بولډ شوی دی ځکه د پېټرول ګرانولی هم شي نه دغه خو سره نه تړو لکه صحیح یو وړه شان دمه کوو چې دمې نه بعد راځو همدغه ډسکشن دی زموږ ملګرو سره جاري ساتو जी वेलकम बैक प्रोग्राम रातून की हफ्ते के मुबारक से बस अहम यो बल چې کوم دغه په تناظر کې مونږه سٹارټر چې دی نه هغه غوښتو او جی نن پی ډي ایم چې دی هغه اعلان وکړو یو 10 جنوري پورسنګ چې اساسا سه وایي چې ټایم خو دوسره وسوم یو نیمه میاشت چې بده کې دوی د تاسو څنګه مینیج کوي نو وایي کوم مستعفی نشو نو د لانګ مارچ په 1 فروری به د لانګ مارچ د نیټه اعلان کیږي خو د وسنه د کارکونان چې دیغه د لانګ مارچ تیاری شروع کړي دا ورته پته را چې استعفا نه ورکړي لانګ مارچ په خامخا کیږي څنګه تاسو د نن دغه فیصلې چې دي څنګه چې د نور سيزونو کې لګ لګ ډیلی را لزکه اول دوی خدا ویلو چې موږ په جنوري کې لانګ مارچ کوو کله پی ډي ایم دغه اهم اجلاس کم خدو خال چې دی هغه موږ راوخلو نو وسم ګڼئ نه چې دا شی ورو ډیلی کېږي د ډیلی کېدو وجه د پی ډي ایم خپل معاملات دي ځکه چې د 31 د دسمبر پورې استعفاګانې هم راتلي دي چا به ټولې راضي او که نه ډیلی کېږي د انګریزۍ ټکې دی زه یم چې ډیله شوله دا ګوره ډېر ټایم دی اوس یو نیمه میاشت چې کومه ده اټس ا هیل لاټ اف ټایم او په دې کې د شیخ رشید د وزارت داخله په څوکۍ کې ناستل ډېره اهمه ده هغه قوانین کومه چې په انډیا کې مونږ نه منو هغه دلته جوړوله
دا یو ډېر غټ سوال دی کوم قوانین چې په ډېر پخوا ختم شوي دي په دنیا کې هغه دلته اوس ریوک شول لکه غداري غونته کې مقدمات په خلکو باندې درج کول او د هغې اختیار ورکول یو افسر ته چې لکه ته به انټیری سیکرټري زما په خیال د هغې ثبوت اختیار نو د دې په تناظر کې د موجوده چې کومه زمونږ اپوزیشن دی کومه چې جید کومه غټ مشران دي غټې پارټیانې دي هغوی د لانګ مارچ دا خبره چې کومه کې ګوره لانګ مارچ یو ډېره غټه ټرمینالوجي ده لانګ مارچ یو ډېر وختي دی پروګرام نه وړاندې د حسن صاحب سره روم کې ناست و ګپ هم لګوی هغه د چوینلای او د ماوزیتنګ هغه چې کومه لانګ مارچ په 1934 کې شروع شو او پوره کال پس په 1935 کې ختم شو یو کال هغوی سفر کړی پیاده خواوشا 9,000 کیلومتره هغوی پیاده تلي یو لک کسان روان شي 8,000 پکې ژوندي رسېدلي خپل منزل ته او په هغې کې لکه د موزیتنګ د هغه 2 زامنه یو ورور دا ټول دا په هغې کې وجلي شوي خو د هغې شاته یو نظریه وه د هغې شاته یو په عقایده یو هغې یو د خلکو د ذهن سازۍ دپاره یو ډېر لوی جدوجهد کړی د کمیونست پارټۍ چې کومه د هغې نظریاتو د هغې دپاره ډېره غټه ذهن سازي کړې وه او بیا د هغې د عملي کولو لپاره دونه غټ سټرګل کړی و اوس دا چې کومه د 11 پارټیانو د دیو لکه څه ذهن جوړ کړی دی صرف دا ده چې یاره مهنګایي ده صرف دا خبره ده چې یاره دا موجوده حکومت چې کومه دی نااهله دی په دې باندې لکه په دې ته حکومت ختمې یا یو نظام راغونډې نو زما لږ غونډه کې به دا قواعد تحفظات دي حالانکه زه بالکل ګڼم چې خلک ډېر زیات تنګ دي زه تنګ یم ته تنګ یې دا نور ملګري دلته چې کومه په دې سټوډیو کې چې څومره موجود دي ټول تنګ دي زما دې خبرې سره به ټول اتفاق کوي خو د بدقسمتۍ خبر دا دی چې الټرنیټیو چې کومه دي دغه الټرنیټیو دغه ته زمونږ په دغه هم تحفظات دي چې تاسو سره څه پلان نشته د دې د نه نو داسې خو یې هم نشي پرېښودی که نه چې دوی څه کوي هغه دې کوي بس قصه دې روانه ظاهره ده څه نه څه ریاکشن خو به راځي دغه بالکل ډېره مناسب سوال دی بالکل همدغسې ده خو د زما په خیال باندې د بدقسمتۍ نه دا یو ډېره لویه بدقسمتي ده زموږ خلک نه دي په یو د زما په خیال د انسانیت په تاریخ کې څومره څه لږه ډېره مطالعه چې موږ کړې ده د هغې په تاریخ کې د زمان و مکان نه ماورا کې دومره منتشر المزاج قوم آی تھنک چې ماته په نظر باندې نه راځي لا څومره چې انتشار وس دی ته چې څوک هم جلسه کوي هغه تېره پیره مې یو خبره کړې وه حسن صاحب راپسې بیا وروسته خندل وي دغه ما ورته ووتو دلته خبرې مې شروع کړې والله موږ ته هم خلک کېږي نه دا خو ده خو لکه مطلب دا دی چې زه ګورم جلسه کېږي یاره رش جوړي دا د مینار پاکستان په دې باندې د دې تېرې ورځې د جلسې نه دغه چې کومه جنازه وه خادم رضوي جنازه ته یقین وکړه زه په وثوق سره یم د هغې د فارنزیک اډټ خو غلط دی فارنزیک ودې کړی شي هغه هلته به زیات خلک په دې کې نو لکه دا پته نشته څه عجیبه ده چوت چات ملغوبه ده دا قومو بس چرته مطلب ډولکې غږیږي خلک راغونډېږي او دا چې کومه د موجوده چې کومه جدوجهد دی ډېره د بخنې سره لکه د باوجود د دومره چې لکه سامان تیار دی لکه خلک تنګ دي مهنګایي د حد نه زیاته ده ظلم د حد نه زیات دی قوانین پکې لکه مطلب راغلل دسې د دې په خلاف خو کېدی شي خو هغه چې کومه د دې په واپس تکراروم چې د دې په الټرنیټیو چې کومه نظام دی نه هغه لږ غونډه کې هغه هلته تیاري ډېره زیاته کومه آیا صاحب همدغه پوښتنه که زه تاسو ته راوړم نو څنګه واقعي چې پی ډي ایم والا مطلب دا چې کوم مومنټم جوړاو نو هغه شان جوړ نه شو ډیله شوي دي او دومره ټایم چې اوس حکومت ته میلاویږي دا د حکومت په فایده کېږي او که نه دوی به هم چې کوم هغه رابطه مهم به وي د خلکو سره میا افتخار صاحب دا ویلي مو چې موږ به وکیلانو له زمیندارانو له د هر طبقې فکر خلکو له ځو او هغه په اعتماد کې اخلو د لانګ مارچ لپاره نو ټایم دوی ته ښه میلاویږي او که نه پی ډي ایم ته ښه میلاویږي نیم صاحب ټایم از د موسٹ امپورټنټ فیکټر او د وخت نه مخکې دانګل هم نه پکار مونږ دا وایو د مخکې وخت او دانګل بالکل او ناکام شو یا دا پی ډي ایم په دې خپوی دی د هغې مشران خپوی دی او هغې ته خپل ټایم لاین معلوم دی او د اوس نه هغې د 3-4 میاشتو نه وړاندې کله چې اے پي سی وشو نو هغې هغه ټایم لاین ورکړی دی چې موږ داسې کوو راوند اباوټ فیبروري مارچ دې کې زمونږ مطلب پلان څه دی او په هغې کې سینټ الیکشن او دا ټول هغې یو ټایم لاین د وخت نه مخکې هغې خپل کارډز هم نه شو کوي خپل دام نه ښیي او استعفې ورکوي نو په آخري ټایم باندې به ورکوي پریشر د نور ځای واکولو دپاره دو مختلف خبرې دي یو د پی ډي ایم لاهور جلسه او بل د هغې بیانیه د جلسې باره کې رایې کېدی شي مختلفې کېدی شي چې ډېره غټه وه لږه غټه وه ناکامه وه کامیابه وه څنګه کاونټر خو نه لګېدلی چې څومره خلک لاړو څومره راغلو بالکل هغې باره کې ټول خو داسې هم نه ده چې مطلب فلاپ شو 15,000 کسانو کوم چې
څنګه چې مریم نواز نګیر چاپیره خوشامددان ناستې دي دغه شان د عمران خان نګیر چاپیره غټې چمچې ناستې دي چې هغوی به صرف مطلب خان بس او خان ټیک وي خان ټیک وي خان څه خبره کوي بس ټیک وي او هر څه خبر راځي دې ته نه ګوري سوچ او فکر پې نه کوي خو بس خان په دې خوشحالېږي وایه نو دغه دواړو طرف ته یو دغه خبره ده یو مختلف ریزن کېدی شي یو خو ویدر هم ډېر یخ دی نن سبا بل کووډ سچویشن هم داسې دی سیکیورټي رسک باره کې هم دې خبرې کوي ګورنمنټ خپل طاقت هم استعمالوي په خلکو پرچې هم کوي ریکارډ پرچې درج کړې شوې په لاهور کې دې نه مخکې په سونو تعداد کې بالکل په مختلف نو خلک ګیریږي خلکو فیملیز دي تا باندې پرچه بل جلسه کې بنې بالکل ټیک شو سمپل خبره صحیح خبره نو دا مختلف فیکٹر چې راوځي کې نو ټیک د جلسه آر یا پار والا سچویشن خو نو کم چې هغه وی آر یا پار غټه جلسه نور زده نه مچ ناکام او یا کامیاب دا خوشه جلسه بل د بیانیه کو تاسو ګوري بیانیه هم یو تسلسل سره روانه ده بالکل او په هغه کې وخت سره سختی روانه ده بالکل کو تاسو د مولانا صاحب سپیچ ګوري ډیر ارټیکولیټ او ډیر سخت سپیچ کړی دی صحیح مولانا صاحب چې چاته سپیچ کو او چاته خبره ورسولې هغه ته ورسولې چې پارټي تحریک انصاف they will not confront us you will confront us د عوامو او دغه په منځ کې پی ډی ایم په منځ کې به د اسټابلیشمنټ راځي صحیح تخپل اسټابلیشمنټ سره دا کم الفاظ هغه استعمالول بیا د ملک د ناکامۍ وجوهات چې هغه کم بیان کړ په او یو کالو کې بیا دا اشاره چې ورکوي چې د بین الاقوامي اسټابلیشمنټ نه به خپل اسټابلیشمنټ دا ګوره ډیر سوچ او بچار نه پس دا پوینټس چې کوم دغه په سپیچ کې خو دا په فوج کې یو آیډیا فلوټ کیږي چې دا خلک د چا په غیږ کې ناستي دا په خپل ملک کې چې اړې غړې روان کړي انجینیرینګ کوي د چا په وینا کوي آیا دا زموږ د ملک په فایده کې دي کو دا زموږ د ملک په فایده کې نو فایده وخای کو فایده زموږ ملک کې نشته نو د چا ملک هغه کس وخای نو د انټرنیشنل اسټابلیشمنټ خبرې کېدل د عوام او د اسټابلیشمنټ یو بس مخامخ کې دا ډیر خطرناکې خبرې دي په دې اسټابلیشمنټ هم پوي په دې ټول پوي دي کو څوک په دغه ټیم کې په ګراوند کې سپو سره لوبي کوي نو څنګه وي هنوز دلی دور است دا په هغه کنډیشن کې پروت دی صحیح بیا دا بل خبره بیانې کې سختی روانه ده بلاول چې کوم سپیچ کو چې فونونه مکوه دا چاته وي چې فونونه مکوه ولې زه ته فون کوم ولې عمران خان ته فون کوي حسن خان دا فون څوک کوي بلاول ته چې فونونه مکوي نور د ډایلاګ مریم وې دا پارلیمنت د کم پارلیمنت خبره کوي چې کم یو کرنل ریټایرډ کرنل او دا تصویرونه نن چلیږي په نو او بل دا خبره چې په عوامو کې بېچینی غم او غصه نورم زیاتیږي د ګرانۍ د وجې د ناهیلۍ د وجې او د کریمینل لیګلیجس او د مس مینجمنٹ د وجې نه دې وجې او بیا په داسې حالات کې چې حکومت د عوامو ته ریلیف ورکولو په ځای صرف او صرف پولیټیکل بیان بازۍ ته ناسته دی د وزیرانو تاسو ماته یو کارکردګي وښیي دې ګورنمنټ د تبدیلۍ په نوم راغلی دی خو د وزارتونو د تبدیلۍ نه بغیر څه تبدیلي دي راوسته زما په خیال د ټول وزیرانو بغیر د مراد سعید نه په ټول وزارتونو دا نریټیو چې تاسو وایي دا عام خلک عام څنګه چې مبارک صاحب یو خبره وکړه که تاسو خیال کړئ د مخ عام خلکو تاسو په سوشل میډیا وګورئ په میډیا وګورئ د خلکو اوپینین کې غصې عنصر ډېر سیوا دی خاص کر بالکل اسټابلیشمنٹ خلاف د عمران خان خلاف نه د اسټابلیشمنٹ خلاف دا خطرناک بیا بالکل عام خلک چې دي چې هغه میټر کیږي چې هغه ډیر زیاتی او هغه چې روزي هغه بیا کومنګ ته د قادری صاحب هغه تاسو ته یادي هغه بیا باران یخ او سیلې غلې ته نه ګوري بیا هغه ناسي نو دسه هغه خلکو ته بدا نریټیو چې دي هغه به پوه شي هغه به دې زور باندې ګوره کله چې مولانا صاحب راغلو لاست ټایم نو دغه د یو میش دوه چې کوم دی دا به هم دې دپاره دی مومنټ یو خو موسم او د کووډ د سچویشن هم لږ کم شي بیا کو پرس کې دی راغله او درنه یې وکړله موږ خو د عمران خان درنه کتلې دا سار او ماښام به یو څو کسان راغله او دوه درې میسټیریس ټرکونه به روزانه راتلل موږ ته پته وه چې کوم ځای نه به راتلل هغوی به لاندې ګډا شروع کړه خان صاحب به تقریر شروع کړو هغه به ویل چې ټایګر فورس راغلی که نه خو موږ ته پته وه چې ټایګر فورس کم ځای نه راتلو نور کو تاسو ګورئ هغه سره هم خلک نه هغه سره د چا زور و د چا طاقت و ګوتې ته ناست انګلي اوچتوم او نه اوچتوم خو هغه سره یو بل کس و طاهر القادري هغه سره کزن هغه سره د مدرسو د خپل یونیورسټو سټوډنټانو راغلي و پراتو نور تحریک انصاف والا خو ټایګر فورس خو به یا ماښام
خان صاحب چې بس پیچ کو بس دی برال مقام کې ګنټه دو شو بو شو او لا بڑا نور کتونکو کدی کسان رال دا ډیر مطلب یو وړه شان دمکو ډیر خو پوینټس دي او د حسن صاحب رائے چې دا به د مینه بعد په ډیټیل باندې اخلو بده. जी वेलकम बैक प्रोग्राम रातून की हफ्ता के हसन से मौलाना से परून का मैं इशारा करे दा और चूंकि वो दा रातून की हफ्ता दा ऑलरेडी मतलब है चे नोटिफिकेशन जारी शो दी नवी वजीर दाखिला तरफा नो तासु गणई चे द दिननी ऐलान न बाद हुकूमत या هغه خلک چې مولانا صاحب ته اشاره کړل چې زمونږ استاد دغه په مخ کې به مینس کې بتا سو راځي نو هغه خلک به هارډلز جوړول شروع کوي تکلیف ورکول تنگول يرول دا به شروع کوي د دې اعلان نه بعد. ګوره نعیم خان کچری پی ډی ایم یو داسې موومنټ شروع کړی وي چې هغې سره معاشرتي لیول باندې یا غټ لیول باندې ارتعاش راغلی وي جی نو بیا خو لایکلی چیرې لکه اسټابلیشمنټ ته وی سکیورټي اسټابلیشمنټ یا ګورنمنټ وی هغه به ډېر های پر دغه کې ته ایز ا کاونټر ځکه چې د هر یو عمل رد عملی نو څومره سلو چې پی ډی ایم روان دی د دې نم دا اندازه لګي چې پی ډی ایم چې کوم دی ګوره ته چې یو میاشت سپیس ورکړ یا یو نیمه میاشت لایکلی دا به په مارچ کې شروع کیږي په فروری کې به دی ول ډیسایډ چې موږ په مارچ کې مارچ وکړو که نه دې مطلب دا دی چې تا حکومت لا ډیر زیات سپیس ورکړ نو حکومت به ډیر زیات زم چې دا به ډیر یو بیوقوفانه فیصله که تا ته یو اپوزیشن دومره سپیس درکوي چیرې یو گو تھنک اینڈ سیٹ کوایټلی صحیح ټیک لکه سیٹ کوایټلی اینڈ تھنک خبره ده نو بیا ما ته نه ښکاري او بیا ته چې کوم چاته اشاره کوې نو هغوی تر اوسه پورې چې کوم داسې ریاکشن نه دی کړی لکه سکیورټي اسټابلیشمنټ ته ستا اشاره ده یا د هغې لیډرشپ طرف ته اشاره ده د مولانا صاحب اشاره لکه نه سوال یاد سوال که اوسه پورې هغوی دا شی ډایجسټ کوي لیټ سې دا به داسې دا خبره وکړو اوسه پورې هغوی ریاکشن نه کوي اوسه پورې هغوی چې کوم دی دا شی پولیټیکل دغه ته کوم چې سپوکس پرسن دي هغوی ته یې پرېښي دي هغوی پکې او تاو کې راځي خبرې سختې مو کړي روانې مو کړي غلطې مو کړي کنځلې مو کړي په دې کې هغه دا دی چې ته ډایورژن کوې که نه لکه یو خبره لکه محمود خان صاحب سپیچ کې یو خبره وکړله د ټول پی ډي ایم نریټیو په سوشل میډیا باندې په دغه باندې چې کوم دی هغه چیلنج بالکل مطلب دا د په ځای د دې چې خلکو د لاهور د دغه خبرې کړې وې خلکو ځکه چې هلته کې تا د یو قوم باره کې خبره وکړه او سوشالوجست دا خبره کوي چې یو قوم غیرت او بې غیرت دا ډېر لوکلایز ټرم دی ټرایبل ټرم دی ته وایي دا ډېر لوکلایز دی یو ځای کې یو شی غیرت دی بل ځای کې هغه غیرت نه یونیورسل ډیفینیشن لکه څنګه چې د ټروت یونیورسل دغه نشته دی چېرې کم شی رښتیا دی there is nothing called absolute truth چېرې بالکل دا کب دی نو دا کب دی په دې کې که د لندن نم سړی راشي به وایي چې دا کب دی که د افغانستان کابل کندهار نم راشي به چې دا کب دی که روبوټک سنګ او دغه نم راشي خو هر یو خبرې ته چې کوم دی په هغې باندې نه هغه نشي کېدلی دغه شانتې که څه تاریخي دغه نو هغې سره دا وشو چې لکه زه ته یم هغه ډایورژن ولګېده اوس دا د چا دپاره ویلې ده آیا دا د پی ډي ایم په انټرسټ کې ویلې ده که نه د پی ډي ایم ډیمیج کولو دپاره ویلې شوې ده دغه شانتې بیا پی ډي ایم ولې دومره اوږد دغه ورکړه بیا پی ډي ایم د وی دے آر سبمیټینګ ریزیګنیشنز دا هم هغه امره هارډ نه دی ځکه چې نن د مریم نواز یو سټیټمنټ راغلو چې مونږ څوک مجبوره کوو نه لکه دا هم کوم طرف ته دا اشاره ده چې یاره لکه په پی ایم ایل ان کې ما په خیال لږ لوز غونته کې یو تھریټ پکې شته دی نو زه یم په داسې سچویشن کې به establishment شو if I was the let's say ما په دغه پوزیشن باندې زوما no I would have been taken a rest chair چیرې لکه okay 2 میاشتې ټایم 2 میاشتې there will be nothing so the huge time is a big time بل ځای کې ګوره پبلک پښتو کې دی چې شپې په منځ کې هغه بلا تا چې پبلک موډ جوړ کړه کنه پبلک موډ هغه به ته کنټینیوسلی بره
टेक اپ نه پوزیشن اصل صاحب د دوی دا سټریټیجی چې دا بالکل تاسو صحیح وایي خو دوی مطلب چونکه هر یو کس هر یو لیډر بخپل خپل حلقې ته ګوره خلک بل خبره کوم ګوره زه ته یو خبره کوم ته مو ټوپ ټیکسن کې جلسو شو بته سه بنو کې وشو سب دغه دی پته په میټي کې وشو ولا یا په روزانه کار کیږي هغه ته ګوره تاسو یو شی ته خیال کوئ په مارچ کې د سېنات الیکشن دی it is on 20th March somewhere یا 21st March چې کوم د سېنات الیکشن دی د حکومت د اپوزیشن چې کله دوی لانګ مارچ یا د دوی چې کله ډیسیژن واغسته په سپټمبر کې چیرې مونږ دا شی شروع کو نو ټارګټ دا و چیرې مونږ د سېنات الیکشن نه مخکې صحیح مونږ دا سه بریک تھرو کو لایکلی چې کوم دی مونږ د سېنات هغه الکټورل کالج چې کوم دی هغه بریک کو چې مونږ سېنات الیکشن ډسرپټ کو جی نمبر و چې ته په مارچ کې به تر لانګ مارچ کې د دې مطلب دا دی چې په مارچ پورې ریزګنیشن آر ناٹ ایکسپیکټډ د مارچ پورې د سند ګورنمنت ویل سټے صحیح شو ندی د کله ونس د پی ټی آیز د کامیابی سره مارچ پاس کو جی نو زه بیا وایم چې بیا خو د دیر از نثینګ د هغوی د سېنات کې بیا د دوی دا په دې کې یو حسن صاحب چې تاسو پرنا چولې شي په الیکشن سېنات چې کوم دی د څه شتا شیخ په قانون کې تا یو میاشره مخکې کولې شي که د څه خبره شتا ان کیس د څه یو کار وکړو حکومت دا به ګوره دا به هم ډیره غټه نه حکومت خو سپیس ورکړي کنه چې مارچ پورې به مونږ چې کوم دی په ما مطلب دا دی د مارچ نه اوس د دوی مارچ فرست ویک کې دا هم کې دي چې دوی خپل دغه را مخکې کی مطلب دوی که په 1 فروری 31 لکه دوی په 15 فروری پورې اعلان وکړي چې مونږ کوو د سېنات الیکشن کوو صحیح نو بیا بل کې دوی څنګه ماس موبلایزیشن کې دی خپل ارګنایز کول بورډ ګوره الیکشن کمیشن بکې ګورنمنت ګوره تر کومه او الیکشن کمیشن او الیکشن کمیشن د ګورنمنت په خو نه کوم چې دې ټیم کې وچلې دو نو هغه الریډي ربر سټامپ ته بیا هم ربر خیال باندې لکه مطلب هغه ګوره نه وې خو لکه هغه آزاد ممبران نستی صحیح او غیر عیني اداره دا کنه چې اصل شی دا دی دا په لانګ مارچ باندې یا په دغه باندې دا په موبلایزیشن باندې صحیح ماس موبلایزیشن چې په هغه کې تا ورکرز فارمر سټوډنټس جرنالست وکیلان استادان مطلب د جون هر طبقه کوم د چمونګه سیول سوسایټي یا مدني ټولنه وایو چې تا د مدني ټولنې هر یو کمپوننت چې کوم دی کنه هغه ته موبلایز کې اوس د دوی سره دا دی چې دوی به د مارچ ته پاره په فروری جنوري فروری کې به دوی اسې نه کینی دا یو خبره ده نه چې دوی به چې کوم دی دا کنټیکټ کوي دوی به چې کوم دی د فارمر موبلایزیشن کې د لایرز موبلایزیشن کې د میډیا موبلایزیشن به کې د ورکرز چې کوم دی موبلایزیشن کې مختلف دغه د لپاره دوی د لپاره ټارګټ ډیر زیات هیوج دی خو زه دا ګڼم چې یاره ما ته وسم په پی ډي ایم کې هغه کوهیژن ډسپایټ د کوم دی ډیر ورباس سپیچز چې کوم دی هغه د سټیج نه کیږي خو تاسو ګورئ په اسلام آباد کې چې په 8 تاریخ کې د دوی آر پار والا میټینګ وو هغه شپږ غنټې پنځو کو شپږ غنټې او شپږ غنټې پس چې کوم د مولانا صاحب کوم پریس کانفرنس کو 10 منټه او هغه کې نو کوېسچنز اغستل نه بلاول خبرو کړ نه مریم خبرو کړ د نیکسټ ډے اگین هغه 3 غنټې کې ناسل د مولانا صاحب په کور کې په لنچ باندې بیا ته سره ونوتل هغه ورځ باندې د سټیرینګ کمیټې میټینګ وشو بیا ته سره ونوتل دې مطلب دا دی چې دوی پبلک ته په سټیج باندې هغه امپریشن ورکي او دا امپریشن کدا چې ته واقعي د دوی وې زه د ګور یو خدا دې لکه ټیک ته مای ویشز او یور ویشز دغه جدا خبره ده یو سیاسي لیډر چې خبره کوي هغه به ډیر سيزونه په دغه کې ساتي په پولیټیکل سټیبلیټي تم ګوري هغه خپل پارټي تم ګوري هغه ورکرز تم ګوري خپل ایډیالوژي تم ګوري خپل منشور تم ګوري دا نه ده چې د ما په خواهش باندې چیرې ته دا وکړه دا نه ده چې په خواهش باندې کوي خو زه د مچ لکه پی ډی ایم کې زیاتره جماعتونه چې کوم دي زیاتره لکه پاغه کې ځته پیپلز پارټي هم شامل ده پاغه کې سم ټایم آی سسپیکټ د پی ایم ایل ان دي چې دوی حکومت چې کوم دی دغه کینا حالانکه سمپل خبره ده په پنجاب کې هوته دا شی کوي شي کنه زرداری سے بتوي چیرې دا پرویز الهی چې کوم دی د براوالو دی بچ منسټر کو غو سب کار پی کې دي شي لکه دا سه ته د پنجاب نه شروع کا د پنجاب نه شروع کا بیا راشه مرکز نیم پاکستان خو الریډي بیا لار کې پنجاب نه شروع کی دې مطلب دا کې د دوی په خپلو کې هغه اتفاق وي چې سلو اینڈ سټډي یا خبره نریټیو بیلډ کا نریټیو سپیس ته مپریدا پی ټی آی ته
چې دا نه چې د دوی ډېر ډومیننټ راځي هغه تر ورو لاندې نو دغه دغه که دوی په ډیفنسیو باندې کا نو کې ان کیس دین وی ګو ټو د الیکشن نو دوی باندې به زمونږ نریټیو د تر کومه پورې چې پی ډی ایم نو شورو تر هغه پورې خو د اپوزیشن د سره نریټیو نه با خو دې کې یو پرابلم دی خو دې کو اپوزیشن بیا به اسټابلیشمنت ټارګټ کوي نو عمران خان ته مشکلات سیوا کی ظاهره خبره د اسټابلیشمنت د ټارګټ کوي مولانا صاحب سپیچ نه دا پته لګیدل چې مطلب دی او سټریټجی چینج کړ ناو دے ویل ټیک سمویر ایلس دا په دې ملک زموږ ملک کې بلکې ځم کې دي چې په نورو کې خدا خو مونږ ته ډېر نږدې نه ښکاري د اسټابلیشمنت رول چې کوم دی دا ډیپلی انټرنچ دی هغه ما ابل پروګرام کې خبره کوله چې اټ از ان الیفنٹ ان د روم دا کمره کې دن نه دی ول دا نه دا خبره نه کوم چې مطلب انټرنچ دی یا نه دی د نریټیو خبرم کو پرس کا عمران خان د نریټیو نه پی ډی ایم غونډ بار کی او خپل پوزیشن چې کوم دی هغه اسټابلیشمنت کی دیٹ ول بی ویری بیډ ثینګ دا لکه ګوره پکار خو دا دی چې لکه ګوره زمونږ ملک کې زه د څه سبا پرس کا د پیپلز پارټي را لیا حالات په بدل شي مونږ ډېر وکړل حالات په اله بدلیږي چې زمونږ رویه بدلی شي صحیح هغه رویه به پیپلز پارټي هم بدلی هغه به چې کوم دی میاں نواز شریف هم بدلی هغه به زمونږ سیاسي ګوندونه چې کوم دی د هغوی انټرنل ایکسټرنل هغه هم بدلی دا بني تر کومه پورې دا نه بدلی شي نو دی اسټابلیشمنت لپاره وی آر چې کوم دی ریډي سټډي هارس لکه دې پر تیار اسونه په سیاسي دغه به تر کومه پورې چې زمونږ پولیټیکل لیډرشپ دوی جمهوریت رویه په خپل ځانه مې دا دغه کې په خپل دوی واقعي د جمهوریت رویو لکه مونږ چارټر اف ډیموکراسي وکړه دا غینه پس چې وشو نو سونه مین چیزونه مونږ دغه پکې پرې خودل ما نېشنل الیکشن پلان کو د نېشنل الیکشن پلان نه پس چې کوم دی شپږ کاله وکاله پس باغې باندې سونه عمل درآمد شو حالانکه دیٹ واز ا ویری سیکرډ یونانیمس ډاکومېنټس بالکل ٹھیک شو نو ګوره ته خپل رویه بدلې اسټابلیشمنٹ ته نه د دې سیاسي جماعتونو ته پیپلز پارټي ته مسلم لیگ ته کچېرې دوی لږ خپل یو بل سره مشترکات تللی وي نو دا لس کاله ډېر غټ پیریډ و چې په دوی کې دا اتی چې کم دی دا دوی د کمرې نه بار کوي شو صحیح کتونکو یو وړه شانتې دمکو د مینه بعد راځو پروګرام جاری ساتو जी वेलकम बैक प्रोग्राम रاتلونکي هفته کې مبارک صاحب حسن صاحب چې کوم خبرو کړې دا غینه یو پوینټ دار او جتیږي چې ترڅو پور چې سیاسي مفادات چې دی هغه یو شی وي نه او صرف لکه موږ عموما دا خبره کوو چې د دوی د اختلافاتو خبره چې کوو که په دغه بنیاد شي خو بیا ټیک ته پی ډی ایم جلسې هم وکړي اوس په رابطه هم چلی خلک به هم رضا کوي خو په خبرو کې به هغه اثر نه چې کم پکار دی ځکه چې په یو پوینټ باندې متفق کېده هغوی ته په پارټیانو په خپلو اجلاسونو کې ګران دي نو هلته خلک به څنګه متفق تاسو ته یاد دي نو دا د پاکستان پیپلز پارټۍ او د مسلم لیگ نواز د دې موجوده د پی ټی آی او د پی ډی ایم نه زیات اختلافات دي یو بل سره آی جی آی هغه جوړېدل او بیا د هغې وروسته د بېنظیر ړومبی حکومت هغه لکه څونه کنځلې او د دې شیخ رشید هغه تقریرونه که تاسو ته یاد دي نو هغه اختلافات هغه د دې نه زیات استغو زما په خیال لا اوس چې کومه د پاکستان په کومه ګمبیر مسلو کې گیر دی لکه مونږ ته ایگزسټنشل تھریټ خو به ډېر سټرانګ ورډ وي خو لکه ډېره زیاته د مشکلاتو سره پاکستان را روان مخ دی اقتصادي ډېر سخت معاملات را روان دي د دې دپاره پکار ده چې نه صرف پاکستان پیپلز پارټي پی ډي ایم خپلو کې بلکې موجوده حکومت ته پکار ده چې لږ غونته کې دیو د اقل لکه هغه میګنانیمټي چې ورته وایي هغه مشر ښیي صحیح هغه چې کومه 13 هفته کې هم موږ ته ما ویلو چې یاره په دې ټایم کې د حکومت پکار ده چې لږ غونته کې هغه دا خبره ده یو بل ته ډېر زیاته هغه نوز ټو نوز دي دی وخت یو کس ته کېدل پکاري که فرض کا لکه وی هاو ټو سروایو لکه سروایول غواړي د دې قوم او د دې ملک نو یو کس ته به لکه لږ غونته کې پکاري چې لږ غونته کې ګزاره وکړي او زما په خیال دغه ذمواري په حکومت باندې راځي بینګه مشر لکه دغه خبره ده هغه د عزت هغه شمله په دې ټایم کې د پی ټی آی په سر د عمران خان په سر د دې ته پکار ده کومه چې په نظر نه راځي چې سړی وایي چې یاره د دومره غټ زړه مظاهره نن د خبرو او مذاکراتو امکان خو هغوی رد کوي که نه پوزیشن خو د بلکې هغوی چې موږ مطلب د دوی سره نه چا چې راوستي انارو نه ورکوم اخري خو د اخصیص خو راښکاره خو که چې څوک انارو څوک غواړي څنګه یې غواړي بس که دغه خبرې نه لږ غونته کې مخکې تګ پکار دی
انارو ولا مور کوه خو لکه مطلب دا دی چې ته خو لکه سخو د غټ سړه مظاهره خو وکړه چې لږ ورته کې داسې لږ دغه شي او که داسې نه کېږي نو بیا زما په خیال باندې پی ډي ایم که دا حکومت ختم شو بل حکومت راغی نو هم سلوشن خو د دې څیزونو نشته دا کوم چې روان دي ټیک ده مونږ به یو څو هفتې یو څو میاشتې یو دوه درې میاشتې څلور پنځه میاشتې هنیمون مې هغه هنیمون کې به خوشحال وي خو بیا به دا مسلې خو نه ختمې دي. یو خبره ده ګوره دې ټیم کې پی ټي آی ته لکه پی ټي آی آیا خبره وکړله گورننس کې ډېر زیات مسلې راغلي پرایس هایک حالات اکانومي مطلب اوس نن سبا سکیورټي ایشوز هم چې کوم دی هغه دغه کېږي اوس هغوی دپاره چې کوم دی لکه یو میجر شی داسې پکار دی او هغه هم دا بیټینګ کوي چېرې نارو نه ورکو دا کار دا غله دي دا ډاکوان دي اوس که د دې نه هغوی په وروستو شي ګوره هغوی دپاره میټر اف دا د بدقسمتي دغه ده که نه اوس که پی ټي آی د دې درجې نه وروستو کېږي او د دوی سره کینی نه ډیرو خبرونه خو یو ټن اغست نه ډیرو خبرونه خو خواشي هغه نه اغست دي چې پدې کې د وایټ ګوره یو بایسونه وایټلز کې راځي صحیح وایټلز چې د دې هغه د دې د انټي کرپشن یا انټي د دې دغه دا د پی ټي آی وایټلز دغه مین دغه پکې اوس کې د دې نه په کوم ورځ عمران خان د دې خلکو سره کېناسته صحیح ګوره بټو صاحب دغه واحد لکه پاپاڼه ده د بټو صاحب د غریب ډنډه راواغستله روټي کپړه مکان بالکل ټولو سره شو هغه چې بل پوسټ مودرو پرووربیل خلکو له ووټ ورکړو خو چې کله بټو صاحب 3 کال یا 2 کال پس لاړو واپس جاگیردارو ته کېناسته جی جی هغه جاگیردارو ته نو بټو صاحب بالکل فانسی کو لس کسانو له نور وتی دا حال با ک نن عمران خان دې ته سرندر شو چیرې زه د کرپشن او دا نو دې بچ کم دې سبب د پولیټیکل جنازه بچ کم دې ټول بده لکه حسن صاحب دا ډېر عجیبه خبره ده کنه چې لکه دا کوم کرپشن دا شوګر کمیشن رپورټ ته وګوره باغې څونه شو دا د اوس د ال ان جی ډیلز چې کوم دي پاکستان پېټرول بحران هم د پېټرول بحران رپورټ ورته ملاو نقصان یې کړی د غلطو فیصلو او لاست بٹ ناٹ د لیست ستا د پی ای چې کوم حالي وکړو او بیا هغه روټ ټول ورجن ایرلاین نو ورکړه لکه د دې تاسو به د چانه خو لکه بدقسمتي دا ده چې هغه نیریټیو د سدا چې صرف د کرپشن چې کوم استعاره چې کوم ده کنه میټافوریکلی هغه د زرداری او د واشي اپوزیشن د پاره کنه د نه لکه د سې د دیو په نظر کې دغه یو دغه ده یعنی د کرپشن خو چې کوم ریکارډونه کوم چې جوړ شول او د دې حکومت کمیشن دي هغه دا خبرې کوي ها آیا صاحب چې دومره مسلې دي نه بلکې دومره مسلې دي ایگزیسټینګ به باقاعده موجود دي د دې باوجود ها د پی ډي ایم دا چیلنج دی د لانګ مارچ هغوی اعلان کوي د دې باوجود بیا هم لکه خان صاحب هم ریلیکس حکومتي وزیران صرف د بیانونو د حده پور دي بالکل په دې باندې غور او هوس نه کیږي چې کاونټر کیږي بسنګ ټیک ته بلاول خو د فونونو خبره کوي یا مطلب د خبرو او د مذاکراتو خبره په بیک ډور باندې بچلیږي او دغه باوجود د دې ریلیکس کېدو وجه بیا بل څه کېدی شي څنګه چې د هاتی خبره تاسو وکړه نو کفرس که د هاتی دا مسله د ډایرکټ دوی بیا د مولانا صاحب او ټول چې په سپیچز کې شروع کړه نو دا عمران خان ته څنګه تکلیف جوړول شي څنګه د مسله جوړول شي بیا دا څه جوړول شي نو ریلیکس نه خان ته خوشاله ذکر کنه خان ریلیکس دا یو خدا چې ځان ریلیکس خي ټول اور شروع سره دا سایکالوجي دا وایي دا ته چې یہ جو تم اتنا څنګه مسکرا رہے ہو کیا غم دا سایکالوجي چې کومه ده دې باندې ماشوم پويږي عمران خان کې دې شي نوې دا شي نه استعمالي ما بخیر ماشومان سکول او کالج بوایزم چې 50 ځان نه غرض کوي نو چرته گاوند کې وادي چا سره نه لګي نو هغه سبل شروع کړل په دې خبرو باندې کوم ریفرنس دا اختر پور زمو کتابونه واغست الله پټي کې باندې صحیح کور په دې باندې خلک پوي خدا میسج ته کوم ورکه دا ډیره خطرناک خبره چې یو ډیم کیر اباوت د کنټری یو ډیم کیر اباوت د پولیټیکل اپوزیشن دا آئینی یو کردار دی په دې ملک کې ته دا ورکه چې مای ډاگز ار مور امپورټنٹ دین یور اپوننټس د دې څه مطلب دی دا خو ته هغه شاهانه او وایسرای والا سوچ دی ستا چې ته به واپس لندن ته لاړ شي وایسرای دی بس لارډ ماونټ بیټن او بار په بورډ بولېږي په خپل هوټل باندې چې ډاگز اینڈ انډیانز ار ناٹ الاؤڈ اتوار رضوان چوټي و صحیح بس نه حسن خان نه حسن خان اصل پلان کې ناس دې لګ سپیس ورک ټول اپ کار کړي نه خیر دا وکنه ده خیر نه خبره ټیک ده حسن خان کم چې هډلاینز کم طریقې سره چې په هډلاینز کې بیا ټول چینل او غوچلو یو میسج او کم تاثر چې ورکو نو دا خطرناک خبره ده چې مطلب کو دا ملک سوځي نو ته بس پوسره لوبي کې صحیح ټیک شو کو د ملک کې څوک د آئین یا د قانون یا بالادستۍ خبره کوي یا د ګرانۍ یا د دوی د ناهیلۍ خبره کوي خو موقع ورکړی و
all the streets were I'm not advocates of but to be the devil daga agui te pura mo cover kare wa security to work kare wa enjoy your Sunday at Lahore PDM aga daga okla that was what the government can do yaar په د لارې باندې نه یو یاره چې سونه رپورټ ساغلی دي چې آل روډ پر ډي جے بټي ولې نیولې او نه نه خو مخکې وي هغه د ملتان هغه وګه د کم ځای نه دا و ډي جے بټ په دې کې گرفتار شوی ډي جے بټ دې کې گرفتار کړو نه دي پرون نه دي په ګرفتار دې کې وکنه اساس سے دې مخکې دې کې وکنه د د دې جلسې د تیارو په دغه کې په سونو اف آی آر شي دي زما په خیال قسم خان ته دا پته نه بیا د ډي جے بټ ابل ور لکه دی هغه واست وایلیشن کې د سو پیس وایلیشن کې نه ایس او پیز وایلیشن خو په خپل ګورنمنت کوي کنه موږ هم دا وایو چې ایس او پیز وایلیشن ته څه ته وي نه هغه یو سیاسي جدوجہد شروع کړی دی دا پکې منځ کې بیا کرونا یاره راوړل یا سندې کوم داسې د اپوزیشن باندې صدا ستا دیدان چې تاسو مارچ کې کوي نو یو میاش پرې د چې ما سکولونه مو بند کړی دي هر څه مو کړی دي واقعي یو خبره ده حکومت هم نان سیریس ده دغه دا خبره ټیک ته حکومت یې کولی نان سیریس د دې مطلب دا چې زمونږ اوورال پولیټیکل لیډرشپ چې کوم دي نان سیریس دی بالکل په دې ایشوز په دا وی ته مسلو سره کار نشته گورنمنت کې دی گورنمنت ټول انرژي په دې باندې لګي پرون ټول ورځ دی وزیران په دې لګیو چې جلسه 15000 کسانو کو 10000 کسانو ما یو ټوټ کو هوای چې نه ده شوی کنه شیبلی سره باندې خبره ختم شي شیبلی فراس ډیر زیات یو هغه خو د 10 نه 15000 کسانو دومره زیات دا یو چینل هم ګوره مبارک صاحب خبر وکړه حسن خانم خبر وکړه دا خبره راغونډه کې زه تاسو به خپل خبره نه داري خبرې بلکې د مارننګ شو په شانتي پروګرام ختم یا سب څه وایي بس نارو نه نارو نه دونګه بس هم خان زماده حسن صاحب ډیره مننه آیا صاحب ډیره مننه مبارکي صاحب تاسو ډیره مننه کتم کو تاسو ډیره مننه پروګرام وخت سره تر رسیدل دی سره خپل ټیکنیکل او سپورټینګ ټیم تاسو اجازه غواړو الله پامان